अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तारीख दिन 27 है, 26 है क्या 27 है? 26/6/2020 او دا نظامپور کې موږ سترګه په سترګه رالو، سترګه په سترګه دوه مشرم راووتو. د جمعې مبارک ورځ ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. بس دا هغه کوم د جمعه ته هغه ورکوم د پلسترې او د شوکاټې ورکوم د په دې بعد ډسکس کوو. او بس دوستانو دا چې کوم دنیا شنه بالکل پلستریان به ټول داسې دا نظامپور جمعه ته د پلسترې شروع دي او په دې پلسترو کې به دا شالو چې موږ نسیم د چې کوم دنیا شنو هغې ورکړو او نسیم د ته چا راستولي هغه ډونیشن موږ ته هم راغلی او ملګرو راستولی نو هغه دې د چوکاټ یې مو پکې ولګوي. چوکاټو ته دې موږ نن ملګري راستولي رزبرین 11475 دا یې راستولي او هغې کې یو 400 پاونډه ورکړي راغلي 1,01,1475 روپۍ نو په هغې کې د چوکاټې موکاټې راغلي دي. دا یې ولګولي او پلسترې شروع دي. کومې نسیم نه ورکړي وي هغه پلسترې کې بیا ماته بل ملګری هغې موږ ته راستولی او ډونیشن په هغې کې موږ د برمنګم نه هغې کې دا شګه مګرئ دا شګه راغلي هغلته دا پوه شوې لاګي پلسترو کې نوره به راسي مزي. اوس دوستانو دی کې چې کوم د پلستر هم شروع دي په دروازې به ورته په ویل چې په دروازو یې موږ ته ایلي دي ټوټې دي چې ایلي دي 2,30,000 روپۍ موږ ته د دروازو ایلي دي مکمل د چوکاټو. دلته به کمردین ګړی ده که نه ما ته پاته ده چې بس زه کمردین ګړی جوړیم نه هغو ته خپله پاته لګي چې دا کمردین ګړی دا دلته به دا دروازه لګي دوستانو. لویه دروازه به دلته لګي لکه دا چې کومه نه دا مکمل دروازه ده د آوټینګ او دلته چې کوم دی د لیټرینونو میټرینونو دی اوداسونو ځای به پکې جوړېږي. هغه چې کوم دی هغه جومات ماشاءالله پلستر نن هغې میک اپ چې کوم دی میک اپ مقصد پلستر شروع دی. نو الله دې هغو خلکو ته به دې خیر ښېګړې کړي چې کوم کار کوي د جوماتو د الله دین نو الله تعالی دې هغو ته واس نور ورکړي چې خدای ورته توفیق ورکړي. دا مصران شروع دي او د کوم جوړې دي د پلستر یې شروع کړي د لاندې ځایونه ورته صفا کوي او بس چې کوم تاسې کوم ډونیشن وي دلته راورسېدی نو هغه مې ورته لګولي دي دا چوکاټې موکاټې لګي دي او پلستر یې هم شروع دي. په دې کې چې کوم ملګري وي هغو پکې د ډونیشن کړی وي دا نو الله دې هغو ته ورځې محشر کې دې انعامونه ورکړي په اخرات ته ورته جنات فردوس کې ورکړي ماله مقامونه او چې په دنیا یو خیري چې ته نه بدرنګي. په دې کې ډېرو ملګرو داسې دي په هغې کې ورونه دي زیات کر کې ورونه چې هغو خپل هغه کړه خویندې هم پکې ویلې چې خویندو پکې خپل ډونیشن د ورونو پکې زیات ورونو پیسې چې کومې دي دی نه دا به انشاءالله تعالی نن منځ ته به دا تیاري جوړېږي چې بیا دې نه بعد پرسونه هم دي بجلی حساب کتاب د ټول ډیټیل چې راغونډ کې دا چې انشاءالله تعالی تیار شي او پکې یو خاتم کیږي. خاتم مقصد دغه د خیر خاتم پکې چې الله شکر الحمدلله چې تو خپل کور تیار شو دی الله کور دی نو د الله کور تیارونه کې چې چا هم روپۍ ورکړي اتانې ورکړي څلورنیز ورکړي نو الله دې قبول کړي. ځکه چې دوستانو دا تاسې کومه پیسه ده دا یې واضح نصیب پوه شوې چې کوم هغه ډونیشن دی دا پلستریان دي دی ته هم کم از کم چې کوم دی دی پلسترې شروع کړي دي دی وینې یې درته چې دا پلسترې شروع دي نن د جمعې مبارکه ورځ ده او موږ دا دعاګانې کوو چې خدای دې هغو ته اجر عظیم ورکړي هغو خلکو ته چې کومو په دې کې روپۍ څلورانې لګولي دي او دې ته یې وقف کړي دي الله دې ورته آخرات کې انعامونه ورکړي پروردګار. او اوس دا مشر چې کوم دی دې جومات مشر دی بیا به هم په دې کې خبرې وکړي. السلام علیکم زما عزتمنو وروڼو په کوم ځای کې چې هلته خوشحال او آباد اوسئ او الله مو په خیر اوسوه او وطن ته مو خدای په خیر خیریت را ورسوه او تاسو چې کمې پیسې را راسي هغه مونږ ته چې کوم د لاس په لاس را راسي 1,10,000 روپۍ مونږ ته را ورسېدلې او هغه موږ دې تاسو په دغه کې قبول کړئ او دغه دې لکه دروازې دې ته را جوړول غواړي دروازې نشته دي فریم ولګېدلو خو دروازې نشته دي او بجلی هم په چې کوم دا ټیپونه لګېدلي دي خو لکه تارونه مارونه لیټونه ښه باد پکې نشته دي او لاندې فرش چې کوم دا کول غواړي ماربلې ټیلونه ښه باد کول غواړي پاس چاردیوالي کول غواړي او درسونو
او د سونو چرادام ځای دا چردیوالي کول غواړي چاپېره داسې دا ویني چردیوالي نشته ده ټول خره پکې راځي غویه پکې راځي سپي پکې راځي چې چردیوالي وشي نو دا شی به منې شي ګیټ ورته جوړول غواړي ګیټ په دلته ده که نه ده ګیټ دا ده دا لوی ګیټ دی دا چې کوم دی یو 10 فوټه داسې اوږد دی او 12 فوټه اوچت دی 10 فوټه یې اوږدوالی دی د 10 فوټه اوږدواله ده 10 فوټې چې کوم ده اوچتواله ده 10 دی او که 12 دی ښه 10 واچو خیر ده بیا به چې کوم ده چې څومره بیا سړی جوړوي همره به جوړ کړي چې څومره پیسې وي همره کار به وکړو او دې کې کلینونه اچول غواړي دا ټول کارونه چې څومره کومو ملګرو ډونیشن ناسته ولې ورته میلاد نسیم ده چې کوم مېر کړی ورته میلاد ما چې کوم مېر کړی ما ته ملګرو راستولی او نور به راسي مزید به ملګري راستي هغه پکې کوي هغو ملګرو ته استجا ده چې کومو ملګرو ور کړی دی نو الله تعالی د هغه چته د بدرنګوالي نه ساتي یا الله بدرنګۍ په دنیا ما او په آخرت ما بدرنګ ثوابونه ورکړي پروردګار ویل چې تا په لار کې کومه چیز ورکړی تا په نامې کوم چیز ورکړی په آخرت کې ورته هغه لوی اکاونټ جوړ کړي چې کوم هغه غواړي چې کوم ډونیشن پای کې کوم ملګرو راستونه مخکې سار کې مرته خبره او اوس درته زه کوم چې کوم رزبرین او 1-475 چې هر هغه دی نو بل چې کوم بل ملګرو هغه سال وې زره راستوي برمنګام نه بل چې کوم 1,47,000 روپۍ مخکې مو ورکړي د پلستر ملسترې شروع شو نو کم از کم چې دو ټوټل کې نو 1,475 او 40 چې کوم شو نو 41,475 او 1,47 بلې شوې نو کم از کم چې شوې دا شوې 2,87,000 روپۍ شوې نو په دا چل دی چې هغه موږ ورکړي وي نو پای کې دا پلستر هم شروع وي پلستر کې سیمټ هم هغه شو د هغې نه بعد موږ د دروازو مروازو پروګرام چې کوم سیټل کوو دا مې ورکړو نو چوکاټې موکاټې ولګېدې د چوکاټې ځکه دوستانو چې د چوکاټې د دروازو نه مخکې او د جنریټر مو راوړو یو جنریټر کا مې به دلته کې دا به پوره کوو دا مو په کرایې راوړی د جنریټر دی ته چې د پلستر یې په دی کوي نو د اوبه ورته دی نه راخېږو د بجلۍ دلته ډېر ستر پرابلم دی چې بجلی لګي نه ده چې بجلی کله ولګي نو د جنریټر به صرف د ټمپرري وخت به که دلته تبلیغ ولا راسي هغه دپاره راسي نو هغو دپاره به دا پروت وي بیا به شمسي توانایي هغه په کوو او دوستانو چې کوم څیز وي تاسې امانات وي نو موږ کوشش کوو چې تاسې روپۍ دی ته موږ راورسوو په دې چې تاسې یقین وي هغه څیز راشي پوه شو ولې چې ورځ مشر کې موږ سره جواب نه وي د دې خبرو ځکه چې ځان ځاني وي خو د روپۍ که هغه خوړنه پوه شي دا د آخرت دپاره ځان ته یو بو جوړونه بعض ټیم کې موږ داسې خبره وکړو هغه شی موږ په دې شان نه کړو چې ملګرو ته موږ هغه څیز اوله ویر کړو چې دومره راغلی ویلې چې اشوکه ونه چې کومه ده دا یوه ریاکاري ده چې موږ پیسې شمارو داسې ورکوو دا یوه غټه ریاکاري ده د پیسو په مباد یقین چې کومې چې کوم خیرات کوي انسان د الله تعالی دپاره یې کوي چې الله زه تا ته درکوم تا په هغه یې ورکوم پروردګار چې کوم دی قدیر دی په هر څه د هغې اجر او عظیم چې کوم دی الله تعالی ورکوي نو د الله تعالی اجر چې کوم دی عظیم دی او د دنیا که موږ داسې شومنټ په شیو چې الله موږ دا راوړو دا مو راوړو دا موږ ډېره غټه بدقسمتي ده ولې چې خو هغې مالک ته هغه والا کوو کوشش کوو چې هغې ته د هغې هغه والا ور ورسي یا پوه شي چې ما امانت رسېدلی ده نو خدای دې ټولو ته توفیق اجر ورکړي والا د عظیم اجر ورکړي او دا چې کوم دی نظمپور کې نملبلا کې جومات دی چې هغه پلستر هم شروع دي دا هغه مو ولګو دا چوکاټونه مو ولګو دې ته به دروازې راسي ملګرو چې کوم مې په دې دروازو به کې اخراجات چې نور راسي کم از کم 1,30,000 روپۍ به نورې لګي د دروازو ته ځکه چې نن سبا پاکستان کې هر څه ګران دي چې حقیقت ته سي نو دلته هر څه ګران دي مخکې به په 1,00,000 کې دا راغونډېدلو نو اوس 1,00,000 چې کومه ده عادته په ډبل کړي ځکه چې هر څه په ډبل دي دا چې کومې دروازې د چوکاټې موږ لګولي دي دا کم از کم په 90,000 روپیو کې دا ولګېدو صرف د چوکاټونه 90,000 بیا په دې کې ډیکوریشن چې کوم دی ډیکوریشن هغه چې لګي دا دروازې لکه شوشه جومات ته لا کور د خوښ په ورکوي څیز سینګار کوي نو په دروازو په سینګار چې کوي نو په هغې به بېلې راسي بیا یې دې رنګ وان چې د زیاته به موږ دا دروازه چې کم از کم ده دا بار تاسې وینې دا دروازه 60,000 روپیو وي دا چې دا کومه تاسې بار وینې دا غټه دروازه یې 15,000 وي نو دوستانو بس تاسو ته موږ دا التجا کوو د خدای پاک د کور نه درته لګوي چې چا څه واس کېږي کوم ملګري وي موږ هلته وي او د جمعې مبارکه ورځ ده او دا ویډیو در څه ځکه ګوره د ما یوټیوب چینل دی هغې نه یې ګوره
او بیا چې کوم تاسو د ملګرو سره رابطه هم کول شویلې دا هر وخت موږ درته دغه هغه در کوو چې کوم څیز وي ډونیشن وي تاسو ډونیشن وي تاسو خلکو وي هر راشي نو په هغې کې دا چل وي چې موږ ورسوو په بعضې ټایم کې دی موږ پسې راغواړو دی پسې راغواړو چې هلکه دا خپله امانت مو اوسئ دا موږ تاسو راغواړو هلته چې دا خپل امانت مو اوسئ بیا پسې موږ راشو چې هغه ریکارډینګ کوو نو بیا پسې بالکل ما کړي ته راغلی ریکارډینګ خور ته او په سلیخانې عادي دي ویل چې سلیخانې په دا نه وو سلیخانې کې بدای ما دا ټول کړي په سلیخانې عادي د خټکنامې کوم دي کا شاکور شو کا بختې شو کا کوټلی خور شو کا کوټلی کلان شو کا سلیخانه په خپل شو خو په دې سلیخانې عادي دي نو زه فخر کوم چې موږ داسې خپل کلو کې داسې نامي او جامع ولا کله شته چې پاګې باندې د موږ خپل کلی بللی شي نو بس الله دې ټولو ته اجر عظیم ورکړي او خدای مو خوشحاله ساته اخري دعا به دا وکړم چې پروردګار چې چا اولاد نه وي هغې ته د الله تعالی اولاد ورکړي او چې چا باندې څه بیمارۍ پریشانۍ خدای ته تنګوي وشتې کړي او چې هله په کومه د کرونا بیماري ده پروردګاره دا ته نه ته وایسته که ځکه چې د خپل ژوند کې یا الله چې کوم ګنهګار دي د هغو د ګنو مغفرات وکړي موږ هم ګنهګار یو یا رب العالمین موږ د ګنو مغفرات وکړي او یا الله د نیکۍ هدایت ورکړي چې چا دښمنۍ دي پروردګاره په دوستۍ بدله کړي یا الله ټولو ته د نیکۍ هدایت ورکړي ولې چې د دنیا به لږ زندګي او د آخرت نه خدمتونکي ده وسلام چې چېرته یې دا ویډیو درسره شیر کړو یوټیوب چینل نه ګوره والسلام